بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زمونږ نن نورانی او تجویدی قاعده کې څلورم نمبر درس دی او د دې درسونو نه مخکې چې کوم درسونه تیر شو پای کې موږ نور حروف د هغې پہچان او د هغې اوازونه او د هغې نومونه وپېژندل او مثالونو سره او دینه مخکې کوم درس پای کې صاد دا تیر شوی او فا پکې تیر شوی وه. اوس نننی درس کې مونږ به زا او سین د دې پہچان به کوو. دې قاعده کې زا حروف مفرداتو کې زا او سین یو بل سره نږدې نږدې دي. دا دواړه حروف د دې نوم د دې شکل او د دې आवाज دا باندې زده کوو. نو ګوره دې بورډ ته تاسو زوړ سبق خو به تاسو یاد کړی شو کر دی او نوی سبق حرف زا حرف زا د دې د پہچان او د پیژندلو لپاره به موږ بیا هم هغه طریقې سره کالم جوړ کړو تاکي چې موږ دا ټول ارسو پیژنو. کرخه مراکا گلا اوملی کو شکل بیا مولی کو نوم بیا مولی کو آواز. شکل نوم او آواز. شکل لدی ماتا استو خودو چې دغه د شکل لازی پورا داسې راځي او دویم شکل لدی داسې راځي چې مخکې حرف سره لګېدلی وي دا وروسته یو مخکې چا سره لګېدلی وي. دا دوه شکلونه عام طور د دې استعمالیږي یو پورا او یو دا. د دې نوم لیکلی دی زا زا الف زا زا او بیا आवाज د دې چې کوم زمون په کار راځي د لپاسه ته زبر وکا زیر د لاندې وکا پیش په لپاسه وکا دو زورونه زیرونه پیشونه پر راولا نو आवाज بدلی جوړ شي او دغه حرف زاده بادش زا زبر زا زا زیر زی زا پیش زو. دې طریقې سره اوس دا زا زبر زا نه چې زا شي زا زا دا به غلطي زا زبر زا زا چې حمزه به جوړ شي جټکې سره دا به غلطي او زا زیر زی زی غلط پي حمزه جوړه شو زی غلط پي وګدول سره یا جوړه شو زی 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 دا به غلطي ځکه مجهول شو معلوم به زا زی زی زی. دې طریقې سره زن 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 زا پیش زو نو زا پیش زو غلط شو زا پیش زو غلط شو زا پیش زو 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 غلط شو زو زا پیش زو. خپل طریقې سره دا د دې आवाज شو. او دا شکلونه موږ په مثالونو سره د دې وضاحت کوو لکه د دې زا چې پوره داغي مثال زومر زومرین دغه دا پورس دا شوی دی استعمال شوی دی لیکل شوی دی زومرین 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 نه زومرین د طریقې سره دا بل ځا چې دا استعمالیږي لکه لو مزا تن دغه ګوره دا استعمال شي د غزا د مخکې میم سره لګېدلې لو مزاتن لو مزاتن غلط شو لو مزاتن لو مزاتن لو مزاتن صحیح شو
دا د ذا پہچان شو. دی بس بل حرف سین دی. حرف سین دایله لپاره موږ کالم جوړ کو. سین هم تاسو ته وختي وخو کالم به جوړ کو. دا به موږ او پیژنو چې د دې شکل به څنګه وي، د دې اواز به څنګه وي، نوم به څنګه وي. د شکل لري راځي مختلف شکلونو سره. شکل لري راځي یو پوره شکل راځي داسې راځي، یو سر کې راځي داسې چا سره لګېدلی او اس بعد کې یو مینس کې راځي داسې. سینې اخوام د چا سره لګېدلی دی خو هم چا سره لګېدلی، یو په آخر کې راځي داسې چې مخکې چا سره لګېدلی او آخر کې پوره وي. دغه شکلونه د دې دي. د دې نوم سین، نوم سین. आवाज زبر زیر پیش پہ ہوگا. سین زبر سا، سین زبر سا. اس داسې چې سا سا سو سا سا غلط شو. سین زیر سی نسی غلط شو. سے غلط شو. سے غلط شو. سین پیش سو نسو غلط شو. سو غلط شو. سو غلط شو. سین پیش سو سا سی سو سا سی سو. اوس د دې مثالونو سره وضاحت کوي چې دا شکلونه څنګه استعمالیږي. لکه ګوره پوره شکل چې استعمالیږي، پوره شکل لکه ګوره الیاسن، پوره شکل دلته استعمال شوی دی. سر کې استعمال شي، سر کې استعمال شي لکه سامعه، دا سر کې استعمال شو وروسته ته حرف سره لګېدلی. مینس کې استعمال شي لکه لستو. ګوره سین دلته مخکې لام سره ولګېدو وروسته د تا سره ولګېدو لستو. او په آخر کې استعمال شي لکه عبسا. دې ځای کې ولیکو عبسا. سین دې مخکې د با سره لګېدلی دی، نو دې طریقې سره د دې استعمال کېږي عبسا. دغه ځای پورې دا موږ دوه حروف نن په دې درس کې یاد کړو چې یو زا شوه او یو سین شو. زا سین په دغه طریقې سره د استعمال شکلونه او د دې اواز. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. نور به ان شاء الله مخکې درس کې وایو، مخکې کم حروف دې پہچان وکړو.